امن براشي وطن به خدای آباد کړي. نیکه مې پلار ته، پلار مې ما ته، ما زوی ته ویل. مونږ پښتانه د نړۍ هغه بدبخته او سپېره خلق یو چې په دې نړۍ کې رانه بل بدبخته خلق نشته. خو بیا هم شکر دی چې خدای پاک مسلمانان پیدا کړي یو. عزتمندو روزانه د پښتنو په معاشره کې نوې واقعې رانما کیږي او داسې واقع مخې ته راځي چې د انسان عقل ورته حیران شي. په کوروم ایجنسۍ کې 8 استادان چې د سکول په حال باندې ډیوټي وه، دې کې نامعلومه کسان سکول ته را دننه شول او دا ټول استادان سټاف روم کې ناست وو چې دغه ظالمان درندگان چې سکول ته را دننه شوي وو دوی پسې سټاف روم ته لاړل د استادانو پسې، او چې استادان یې څنګه سی کړل د ځناورانو دهشتګردو چې دا ټوله نړۍ وشرموله، په مستازانو باندې فایرنګ شروع کړو چې 8 استادانو ټول په ټوله باندې یې ویشتل او په هغه موقع باندې وفات شول. یو څوک یې لږه ساوه، هغه یې اسپتال ته یوړل. اسپتال کې ایمرجنسي هم نافذ کړله. ډیر زیات بد حال شروع و چې هغه یو څو استادانو هم ساه ورکړه او د فانی دنیا نه رخصت شول. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. زمونږ د حکومت نه دا پرزور مطالبه ده، د حکومت نه هم روزانه دا مطالبه کوو چې لږ امن دې پښتنو له ورکړي، لږ دې پښتنو ته د انسانیت په نظر وګوري چې دا هم انسانان دي، دا دهشتګرد، دا ټیرورست، دا ځناوران تاسو نه څنګه د ملک ته را دننه شي او بیا یو معصوم فرقه استادان چې هغه د نړۍ د ټولو نه پر امن او معصوم ترین خلق دي. دوستانو دا خبره یاد ساتئ، کم قام کې، کم قوم کې، کم خلکو کې چې د استاد ادب او عزت نه وي، قسم بالله قسم یې درته وخوړو چې دوی به ټوله زندګۍ کې د کامیابۍ او پر سکون زندګي تیره نه کړي. دا به داسې بدبخته سپېره ګرځي چې ټوله نړۍ به ترې نفرت کوي. زموږ حکومت نه دا درخواست دی چې دا قاتلان او ظالمان دې گرفتار شي. کو ظالمان او قاتلان گرفتار نشول، تاسو باندې زموږ غږ دی، امدا قاتلان، امدا دهشتګرد، امدا ټیرورست، تاسو یې، تاسو د پښتنو په سر ډالر اخلي او دا پښتانه بې ګناه وژنې. احتجاجونه شروع هم دي او موږ به داسې احتجاج بیا وکړو چې دا ټوله نړۍ به د الله په بل مخ راواړو.